دا څوک چې په سعودي عرب کې دا مزدوریان کوي او دا پلانان لګیا دي د ګل په شان ښځې پرېښي دي ملک یې پرېښی رشته داران یې پرېښي دي چې زما بچي لږ په خوشحاله رزق وخوري تعلیم وکړي سړیتوب یې زده کړي هغه زوی چې راغټ چې هغه نه کم اصل خر جوړ شي پکې انسانیت نه وي پکې سړیتوب نه وي په هغه کې خدمت نه وي ابي هريره رضی الله عنه وی دا الله نبی ته وفرمایل چې من احق بحسن صحابتي په دې ټولو خلکو کې زما د ښېګړې حقدار څوک دي وی دا الله رسول الله ته وفرمایل چې امک مور دې حقداره ده وی بیا مې ورته وویل چې ثم من بیا مې څوک حقدار دی بیا راته وفرمایل چې امک مور دې حقداره ده په درېیم ځل راته بیا وفرمایل مور دې حقداره ده په څلورم ځل راته وی پلار یاد کړ درې ځله د الله رسول د مور تاکید وکړو ځکه په پیدایش کې تکلیف او په پاللو کې تکلیف ټول عمر د مور د بچو مزدوري اب بیمار می غمجن می خو د بچو د پاره اړه خوري او دا وجه ده عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی ما ته په نیکو کې داسې نیکي نه ده معلومه چې د ایمان نه وروسته د خپلې مور سره احسان دی د اسلام او د ایمان نه وروسته لویه نیکي د خپلې مور باندې خرچه کول دي او د هغې سره تعاون او مدد کول دي یو صحابي جهاد لځي او د الله رسول فرضي جهاد دی د الله د نبي خو ګاونډو پوه یو چې دا خو کور کې مور پلار بوډاګان دي تپوس یې ته وکړو چې راغلې هغه ویل او رالمه ویل مور او پلار سره څه وکړو ویل الله رسول زه راتلم هغوی راپسې وژړل ژړل یې راپسې نبي علیه السلام ورته وفرمیل لاړ شه څنګه چې دا مور او پلار جړونکي پرېښي دا وخندوه او د دیو خدمت وکړه ستا دپاره لوی جهاد همدا دی نو د مور ډېره وفا د خپلو بچو لوڼو سره د والدینو د حد نه بار اخلاصي